د لوی اختر په ورځ باندې الله تعالی ته په ټولو نیکو اعمالو کې محبوب ترين او خوښ عمل د قرباني د سروي وینه بیول دي. الله تعالی ته په ټولو اعمالو کې خوښ عمل ده چې قرباني څوک وکي او د قرباني وینه وبوي او بیا دا وینه زمکه تر رسولو نه مخکې د الله تعالی په حضور کې دغه یو غټ مقام او شرف حاصل شي. ام المؤمنین ام عائشه رضی الله تعالی عنها دا فرمایي وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ما عمل ادمی من عمل یوم النحر احب الى الله من احراق الدم. الله تعالی ته په دغه ورځ باندې د لوی اختر په ورځ باندې په ټولو نیکو اعمالو کې خوښ محبوب او بهترین عمل د قربانی د ساروي وینه بیول دي. او داسې الله رسول فرمای انه لياتي يوم القيامه بقرونها واشعارها وازلافها او دا سروي د دغه کوم وینه ده د دغه کوم ګندګي ده د دغه کوم وختان دي دا به هم د قیامت پر ورځ راځي. او بیا به څه کېږي د الله رسول فرمای وان الدم يقع من الله بمكان قبل ان يقع من الارض فتيب بها نفسه. نو د انسان چې کوم نیک اعمال ترازو ده په دا کې به هم د دغه سروي دغه وینه او دغه وختان فضله دا به هم جمع کیږي. په دې په وجه باندې به انسان ته د یو نیکو اعمالو چې کومه ترازو ده تله ده دا بدرنه شي انسان به کامیاب شي. او بیا دا وینه زمکه ته رسولو نه مخکې د الله تعالی په حضور کې د یو غټ مقام حاصل شي. الله تعالی قبولیت شرف ورته حاصل شي یو غټ مقام ورته حاصل شي چې کوم سړی قرباني وکړي. فطيب بها نفسه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی وای تاسو بیا قرباني په خوشحال زړه سره کوئ. په قرباني کې تاسو خفګان مراولئ تاسو جګړه م پیدا کوئ بلکې صرف د الله تعالی حکم غنئ بس او قرباني وکړئ. د قیامت پر ورځ به داسې خلک وي چې هغه د یو به اعمال کمی خو الله تعالی به د یو نیکو اعمالو په ځای باندې د قرباني سروي چې کوم وینه ده د هغه وختان دي دا به د الله تعالی د یو انسان په ترازو کې شامل کی. او داسې د قرباني چې کوم سروي ده د دغه هغه سامان چې کوم د خوراک والي د استعمالول والي هغه خو د مونږ تاسو په ذهن کې راځي چې هغه مونږ استعمال کو الله تعالی به مونږ تاسو ته اجر راکړي. او کوم داسې شیزونه چې هغه د استعمال ول نه دي وینه ده یا داسې وختان دا د انسان د استعمال ول نه دي د خوراک ول شي نه ده چې یو الله تعالی په دې باندې دومره زیات اجر درکوي. نو هغه چې کوم دغه سروي د استعمال ول شي نه دي د خوراک ول شي نه دي الله تعالی په دې باندې څومره زیات اجر ورکوي. د قرباني سروي چې کومه ده دا که یو سړی هغه قرباني وکي دا ټول سروي بل چاته صدقه کی په دې باندې هم الله تعالی اجر ورکوي. خپل وخوري او بل چاته ورکي په دې باندې الله تعالی اجر ورکوي. او که ټول خپل وخوري بل چاته نه کی ور په دې باندې به هم الله تعالی اجر ورکوي. نو څومره زیات فضیلت الله رسول بیان کړی دا په کار ده چې کله هم مونږ تاسو قرباني کوو د قرباني نه مخته د قرباني فضایل د په ذهن کې کېنو.